گوائے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما محترم مسلمانان ورونو، مونږ الله تبارک وتعالى د دنیا ته ډیر مختصر وقت ته پار را لېږلی یو. قرآن کې الله تبارک وتعالى فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ وی دنیا دا مومن دا پارا دار الامتحان دے، پدے کے با مومن امتحانگاہ کے حال کے ناستی وہ دے بلی کل کئی مانا دا باندے با سخت سخت مراحل رازی او دا دا ریزلٹ پا بیا پر روز دا قیامت باندے اوزی نو که دا دا کارگردگی پا دے دار الامتحان پا دنیا کے خواتا نو برا با نمبر خی ملاوی گی و مقابلہ کے با جنت ملاوی گی. لیکن که دا دا کارگردگی خراب ہوا دا طول لہو لعب کی پا خواہشاتو کی ضمانت رکڑے وا بیا دا دا کارگردگی خراب ہوا اللہ وی دے با فیل کی گی و دا دے فیل کی دو پا مقابلہ کے بے غورتا ورغور دوم دا ما محترم. نو اس دا دنیا ما ہوئے اللہ فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ وی دا امتحانگاہ دا پدے کے بتابا نے امتحانو نرازی، پتابا نے با دردو نرازی، پتابا نے با مصیبتو نرازی، پتابا نے با علمو نرازی، پتابا نے با مرگو نرازی. لیکن اللہ وی پدے درد و مصیبت باندے تا صبر اکا ما طرف تا دی رجوع اکڑا دا مرگ پا وقت کے، دا درد پا وقت کے، دا تکلیف پا وقت کے، دا مصیبت پا وقت کے تا دا کلمہ دا خلین ہوا تا چھے ربا انا للہ و انا الیہ راجعون. ربا منگم ستایو وہ ستا طرف تا واپسی کی گی تا پا تکلیف باندے صبر اکا بیا اللہ وی انما یوفا صابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ وی دا دے اجر بیا بغیر حساب ادر کم چستا پا حساب و کتاب کی بم نرا دی. دما محترم خو صبر پکار دے، پا تکلیف باندے صبر پکار دے. ما اوے دا درد او دا مصیبت دا دروازہ با دا ہر چا درد با دا ہر چا دروازہ ڈبئی، مرگ با دا ہر چا دروازہ ڈبئی. محترمو دا طولو نزیاد تکالیب پا انبیاء راغلی دی کہ اگورے ایوب علیہ السلام بانے بیماری لگے دلے و تاسو طولو تبلیغیان و حضراتو نداو ریدلے دا واقعہ تردے چھے خزتے طولو لارے دا ما محترمو دا سی بیماری وا چھے خلقو با تکرکا کورے دا ما محترم خزت لارا مال تلارا ہر سے تلارا فقط یو خز وفادار و سرپات شوا دیر تکالیف دیر زمانے پا بستر باندے تیر اکڑا تردے پور پیر ذوالفقار احمد نقشبندی لکلی دی دامت برکاتهم العالیہ تردے پور چکلی والا دخپل کلی نویست یو زنگل کے اغرزو کٹے والا زنگل کے اغرزو چی دا بیماری دا دی ایوب علیہ السلام منگتا انہ لگی دا پا زنگل کے زمانت رکڑا بیا خبرت دا صبر کم تکلیف پہ راغے صبر اکو دا صبر پہ مقابلہ کے پہ اللہ تبارک و تعالی دا اسمان نا دا سرو پتنگان را اورل دا ایوب علیہ السلام خط دے دا سرو پتنگان را گونڈی رب و تا دبرن آواز اک ایوبا دنیا سر دی مینا دیر دا کولے وی رب دنیا سر میں مینا دیر ندا ستاد دا نعمت ناقدری رانو نشی ذکر دا ما محترم دا دا صبر علامو. ایوب علیہ السلام دیر بیماری تے رکھلا لیکن صبر کے بیا اللہ وی انما یوفا صابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ وی بے حساب و بے کتاب دل درکم چھ ستابا پا اللہ وی ومن یرزقه حیث لا یحتسب دا ستابا گمان کم نرازی و دا آغازینا بدرکم دا ما محترم خو رب سارا ربط جوڑول پکار دی پا دنیا کے دا مرگ نا مخ کے ما اوی دا ما محترم منگ چھ کم مجلس کے ناسیو دا دعا پا مجلس کے ناسیو دام دا یو مرحوم مجلس تے دا زمانہ پا موت امرات لیشی پا موت آباندے مرگ رات لیشی زموستا کفنم مارکٹ تراغل دے زمان محترم لیکن ما تا پتہ نشتا چھ کفن برا لوارسان کل اخلی زموستا دا پارا با کفن دا کفن خرید و فروخت کی گی زما محترمو زما استاد پارا بم پا سپیکر باندے اعلان کی گی پا جماعت کے چھ فلان بن فلان وفات شوے دے پا پلان کی ٹیم باندے جنازہ دا زموستا دا جنازے کٹ پم اچھتی گی مقبری تا بروانی جنازگاہ تا بروانی زموستا کٹ پم جنازگاہ تا رسی یو عالم با پی ولاڑی جنازہ با کئی زموستا کٹ پا قبر سر ادرے گی زموستا لاش
چې بلا دغه پروت یم زما محترمو بېوسه به پروت یم او بربنډ به د خاورو ته کودی د ما دا زمانه په موت هم راتلی شي لیکن موت دا سوچ نه دی کړی ځکه چې د دنیا لذاتو موت نه مرګ ایر کړی دی نبی علیہ السلام فرمای اکثرو ذکر هادم اللذات قبرونه ډیر ډیر یادوي مړي ډیر ډیر یادوي مقبرو ته ډیر ډیر ځه ځکه اکثرو ذکر هادم اللذات دا مرګ د انسان د زړه خواهشات د پکې د ما محترم ته خو خواهشاتو کې ګرځې چې ښکلې جینۍ به کوم ځای پیدا کړم چې نکاح پې وتړم بنګله به کوم ځای ګورم چې ما ته میلو شي ما ته به ګاډې څنګه میلاویږي د ریخمو بستره به څنګه میلاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تشریف فرما دې په چیټۍ باندې آرام کو چټایې باندې چې راپاسېده د فقر زمانه وه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک چې راپاسېده په ملا باندې هغه چیټایې نښې وې صحابي ورته وی د الله رسوله ته خو د دواړو جهانو سردار ته خو د رب معشوقی ته خو د رب لیلای ستا دپاره خو رب فرمایلی دي لولاکا لما خلقت الافلاکا محبوبه که ته مې نوې پیدا کړې ما به د اسمانونه نو پیدا کړې بل ځای کې رب درته فرمایي لولاکا لما اظهرت ربوبیتي محبوبه که ته مې نوې پیدا کړې ما به په دې ځمکه باندې خپل ربوالی نو ظاهر کړې د الله رسوله تا دپاره د ریخمو بستره نه ګورم نبی علیہ السلام مبارک د طرف نه جواب سره راغی نبی علیہ السلام څه جواب ورکوي ورته وایي زه دنیا ته د ریخمو بسترې له نه یم راغلی نبی علیہ السلام حدیث وفرمایل چې کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل په دې دنیا کې داسې زمانه تېروه لکه چې د لارې تېرېدونکي یا ته یو مسافر یې د ما محترمه مسافر ځان سره کټ او بستره نه ګرځي ورته پته ده چې دې ځای نه د ما تګ دی موت هم په دې دنیا کې مسافرین یو زما محترمو هلکه موږ وایي انتقال یې وشو مرګ راځي خو ذایقه راځي زما محترمو دې خبرې ته توجه کوئ مرګ راځي خو ذایقه صرف د مرګ ذایقه اوسکو ورنه زما ستا د وجود انتقال کیږي چې د دې بره ځمکې نه زما انتقال لاندې کندې ته وشي زه به بیا راپاسم ما باندې به جزا او عذاب چلیږي د ما ما ته به سزا او عذاب ملاویږي چې په قبر کې بې بسه پروت یم اواز راشي وایا 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 څه دې کړي دي ځمکې د پاسه دې څه کړي دي اوس خو د ځمکې د پاسه بې بسه پروت دی الله فرمایي وی وما یغني عنه ماله اذا تردى ستا مال او ستا اهل نشي بچ کولی زه قسم دی اکثر دا خبره کوم زه وایم چې ستا خپله ښځه قرآن کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن الله وایي دا ستا دپاره لباس دی تا ته ځان بربند کړی دی خپل جسم یې درته ښکاره کړی دی لیکن په تا باندې مرګ راغی دا ښځه هم تا سره قبره پورې ځي ما ته اوسه پورې چا یوه ښځه ونښوله چې خاوند سره په قبر کې څملاسته زما محترمو زما او ستا اولاد چې موتانه پیدا دی موتا باندې دنیا کې ډېر خفه کېږي لیکن تګې د قبره پورې دی قبره پورې لټ شو ما ته د یو زوی څوک وښیي چې پلار سره په قبر کې ملاست دی وما یغني عنه ماله نه ستا دا مال ستا بچ کولی شي چې تا سره بنګلې او موټر دی تا به بچ کړي د ماما مال دې هم نشي بچ کولی هېڅ شی دې نشي بچ کولی چې مرګ راغی د ما محترمو لا یستقدمون شیئا ولا یستاخرون الله فرمایي نه څه ساعت مخکې کېږي او نه رستو کېږي په دنیا کې د هر قسم لذات تېر کړي دي وایي بالول دانه رحمت الله علیه په لاره تېرېده یو ماشوم یې ولیده هغه ماشوم لوبې نه کولې او ډېر سنجیدګۍ سره ناست و دې خبرې ته توجه کوئ د ما محترم دا بالول دانه ته تپوس کوي ماشومه ته لوبې ولې نه کوې نو دی ورته جواب کې څه وایي ماشوم ورته جواب کې څه وایي ماشوم ورته وایي بابا زه لوبو له دنیا ته راغلی زه لوبو له راغلی وایي ماشومه ته خو لا مکلف هم نه تا باندې خو د شریعت احکام هم نه دي جاري بیا ولې یارېږې ورته جواب کې څه وایي وایي قرآن کې الله فرمایي چې افحسبتم انما خلقناکم عبثا الله فرمایي بنده ما دنیا ته عبث پیدا کړي وانکم الینا لا ترجعون ما رب طرف ته بستا واپسی نه کېږي چې ته په لذاتو کې ډوب پروت یې او زه رب ته نه یېرم بیا به څه کوې کنده کې به څه کوم ما ورته ماشومه دومره د اور نه یېرېږي دومره د عذاب نه یېرېږي ولې
ما ته وایي ولې به د رب د عذاب نه یریږم. د ماشوم دویم جواب ته توجه کوه. ولې به د رب د عذاب نه یریږم؟ وایي بابا کله چې زه مور سره پنغري کې کینم او زما مور پنغري کې دړې بلۍ، وایي زه چې ګورم اول نغرې په وړو وړو چوکو باندې ګرمۍ، بیا ورته دا غټې دړې کېدي. زه د رب د عذاب نه ولې ونه یریږم؟ ځکه زما رب اسې نه چې دا جهنم په ماشومانو باندې سور کړي، بیا ورته دا لوی ورولي. ځکه د رب د عذاب نه یریږم. د ماشوم کې دومره عقل او پوهه و. نن موتا کې پوهه نشته. د دنیا پراپرټي څنګه جوړه کړم، خپل بچو له آخرت څنګه برباد کړم، د خپلو بچو دپاره ځان په لړمانانو څنګه وخورم. زما محترمو د مو ستا دا سوچ دی. پراپرټي څنګه جوړه کړم، پراپرټي به څنګه جوړم، مال به څنګه جوړم. د ما محترمو لیکن موتا دا سوچ کړی دی چې رب سره به ربط څنګه جوړم. علامه شبلی رحمت الله علیه په لاره را روان دی، اواز ورته القا ورته داسې غیبي اواز راغی، و یا شبلی کن مثلی، ای شبلی زما غوندې شه. د ګیر چاپېره وکتل چې دا غیبي اواز د کوم دی نه راغی. هغه اواز تر ورو نږدې کېده چې ورنږدې شه هغه اواز د یو ونې نه راته، او ونې ورته ووی یا شبلی کن مثلی، شبلی زما غوندې شه. وایي زه هغه ونې ته نږدې شوم، لاس مې پې کېښوده. ما وایي چې دا ونه څنګه خبرې کوي؟ الله ورته ګویا کړه. ما ورته وایي کیف اکونو ذلکه، ستا غوندې څنګه شم؟ دا څنګه کېدی شي؟ ته خو ونه زه انسان یم. اوس د ونې جواب وره، زما نه ونه م ښه ده. زما محترمو چې د رب فکر دی ورسره. وایي څنګه کیف اکونو ذلکه؟ هغې ورته جواب ورکه، وایي الذین یرمونني بالاحجار فارموهم بالاسمار. زما مثال داسې دی، ما ته وګوره زه میوهداره ونه یم، وایي په ما باندې خلک ګزار کوي د ګټو په مقابله کې، پې زه د میوې ګزار کوم. زما غوندې ځان جوړ کړه. تا ته خو چې لږ څوک ووایي نو بیا کور ته ورننوځې. چا درته لږه غوسه وکړه په کور کې بربنډ ورځې، بیا ته وایې بربنډ در کره ننوځم، ستا نه پلانکې علم او پلانکې علم. زما ستا دا خبرې زما محترم په معاشره کې ورورولي ختمه شوه، اتفاق و اتحاد ختم شو. زما محترمو غصې والا ماده په موته غالبه ده. وایي ما ورته وایي ښه اوس علامه شبلي رحمت الله علیه ونې ته وایي ښه چې تا کې دومره کمال دی او تا کې دومره غټ صفت دی، دا راته ووایه دا اور دې سوځئ ولې؟ الله په تا باندې اور ولې مسلط کړی دی؟ اوس دې خبرې ته توجه کوئ. زما محترمو خیرې خبره کوم، ټایم مختصر دی، ما سره خپله ټایم نشته. تا باندې اور اثر څنګه کوي؟ وایي د هغه ونې جواب وورئ. زما محترم وای ما ته جواب کې وای چې په ما باندې دا ونه اثر، په ما باندې اور اثر ځکه کوي چې په ما ونه کې استقامت والا ماده نشته. ما ورته پوه نه شوم. ما ته وی قرآن کې الله نبی علیہ السلام ته فرمایي فاستقم کما امرتا، اے محبوبہ استقامت حاصل کا، استقامت اوکا کما امرتا، ما رب چې تا ته څه شی امر کړی دی، لیکن ما کې استقامت والا ماده نشته. په ما باندې چې هوا د کوم طرف نه راشي نو دې طرف ته مې کږئ، او که د دې طرف نه هوا راشي نو دې طرف ته مې کږئ. دا استقامت والا ماده ده چې د قرآن ټکي دی. په ما کې د قرآن دا یو ټکي نشته. د دې یو ټکي د وجې نه الله په ما باندې اور مسلط کړی دی. اوس ودی مې د ما اوس موتا دې سوچ وکړو زما ستا په دین باندې استقامت شته؟ موتا خو چې یو مونځ وکړم د بل لا سره فکر شته چې بل مانځله به تل غواړي، او که راشم زما د زړه مرضي ده، که رالم که زما ته زما خوښه وه زما زړه ومنل د رب ته به لړ شم، مسجد ته به لړ شم، ورنه کړه مې ونه منل د دنیا په خواهشاتو لهو لعب کې بن ختم. زما محترمو موتا کې استقامت والا ماده په دین باندې نشته. زما محترمو نو چې ونه کې استقامت والا ماده نشته، دنیا کې الله سوځي. زما محترمو چې زما ستا کې استقامت والا ماده په دین باندې نه وه، قسم دی زما محترمو چې د ټولو نه مخکې به الله مونږ جهنم ته ورغورځوي. ما چې کومې خبرې وکړې الله دې مونږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. یو پیره سورې فاتحه او درې پیره سورې اخلاص ووایه او د مرحومې پسې د سال 100 په نیت باندې وروبخي.